جی کتونکو تاسو وکتل چې د باجوړ نه واخلته وزیرستان پورې خیبر خصادر په شامل باندې او د لیویس په شامل باندې د ټول غونډ شوي دی به خیبر په څنګ کې درنه ورکړی یو دوی د مطالبه وی چې کم دی 22 نکات ایجنډا سابقه چې کوم ایجی وسله الدین هغه ته پیش کړی چې هغه د عمل درآمد پی وشي کني دی مظاهره هم د غرنګ جاری وي زنده‌باد لیوی خصادر زنده‌باد قبایل زنده‌باد دا د دې مسله نه ده، موږ د فورس مسله نه ده، موږ د ټولو قبایلو مسله ده. په دې کې به انشاءالله تعالی واړه او زاړه مشران کشران د ټول د دې سره پشانه بشانه ولاړې د دې سره یو ظلم وشو ورسره پرون گورنر صاحب بل ظلم ورسره وکړو، سبا به ورسره بل ظلم کوي چې د گورنر کوم آرډیننس جاری دی دې ته موږ په فاټه کې وایي چې عرضي چې کومه هغه موږ والا ضمانت نه دی، داسې عرضي ضمانت یې یو قسم هغه غی وکړو، نو دا بالکل موږ نه منو، ورسره دا نه منظور دی. موږ ته کم آرډیننس غا کېږي هغه د دې خلکو نه د پښتنې وکړي او هغه د اسمبلۍ نه مکمل بل راته پاس کړي او چې دا خلک خوشحاله وي. د دې یوه کمیټې شته، د یو وجود شته، د مذاکرات 22 نکات ایجنډا یې جوړه کړه، هغه سر ته ورسېدو خو په شپه یې د دې نه چې کوم دی هغه چیف سیکرټري بدل کو، هغه آی جی پی یې بدل کو، ورنه نو داسې ورسره نور ظلمونه اوس یې دا راولګل، سبا یې بل راولګل، انارکاټکس رالېږي، پولیس فورس رالېږي. دلته موږ په هسپتال کې نه انجکشن شته، نه موږ د تعلیم چې کوم دی سکولونه وړاندې نه سکولونه شته. آیا دا موږ د مفاد ته دا صوبایي مرکزي حکومت غل دی؟ او دوی نه غواړي په قبایلي سیمو کې چې پولیس نظام رایج شي، ځکه چې دوی وي چې دهشتګردۍ خلاف په جنګ کې برپور حصه موږ اخیستې، پولیو خلاف په جنګ کې دوی فرنټ لاین باندې جنګېدلي. همدغه رنګې په قبایلي سیمو باندې چې کوم آفاتونه راغلي د خیبر خصادر په شامل باندې ټول قبایلي لیویز او خصادر د مطالبه کوي چې دوی د په سیستم کې همدغه رنګ جاری او ساري وساتلی شي، کنې دوی دغه رنګ مظاهرې ګورنر هاوس او وزیر اعلی هاوس اسلام آباد پورې وغځوي.